والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وصحابياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين المعزمين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وقال أيضا بحوالة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. فتح القدير، شامی، بحر الرائق. د بحر الرائق چې کوم دی نو 2 جلد 8 نمبر صفحه ده، او د فتح القدیر لومبنی جلد او 440 صفحه. درود پاک شریف شوق محبت سره ولولئ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم. گران اول خستاسو په حضور کې زه د دې خبره مختصر وضاحت کوم چې نن زمونږه الحمدلله د رمضان المبارک د میاشتې 13 روزه ده. 13 استاسو فکر کړی نو مدې باندې د موسمیاتو د هغې رپورټونه موجودو د دې میاشتې تولید چې کوم دی نو دا چې په کم ټایم باندې شوی نو چې 12 غنټې حساب شي نو دا په 6/22 باندې دا راختلې وه. په 6/22 نو په 6/22 باندې چې 12 غنټې پوره کړي نو بیا د دې عمر نن سبا مثال په 6/26 باندې د ماښام اذان کی یا سلک ولته کې مخکې وروستو د دې وجې نه موسمیات والا فلکیات والا دا دغه کړو چې په دې کې د دې دا تولید هم ډېر زیات چې دی نو ناقص دی، کم دی. او دا به که څوک په دوربین په هغه خاصو حالاتو ګوري دا به نه ښکاره کېږي. دا د هغې باقي زموږ چې څومره د مرکزي کمیټې وه او که صوبایي کمیټې وي نو علاوه د یو څو ځایونو نه چې مثال مردان کې د هغې یا هغه خلک چې هغې خود ساخته روجه د شروع پر نیولې وه نو هغې له بل څه چل نه ورته چې هغې اختر نه وی کړی
لکه چې یو دېرش خو بیا یي ده د شروع د ورځې نه چې چا روژه نیولې وه نو هغې بیا نننۍ که یې نیولې نو بیا به یو دېرش راتلې ده لہذا الحمدلله دېرش روژې په نننۍ ورځ باندې چې دا ورځ د جمعې مبارکه ده او دا ډېره مبارکه ورځ ده نو زمونږ هم چې دی نو د دغې کوم چې ذموار خلک کو یا زمونږ د کې پی کې د اوقافو کومه محکمه ده د هغوی کوم رپوټونه وو نو هغه ټول هم دا و چې لکه په 21 تاریخ باندې یعنې خالي په ورځ باندې نن به 10 پوره شي نو دغه باندې بیا اختر دی اوس مسله دا ده که بالفرض بیګاله وریځ شوله دا بیا کتابي مسله ده او حدیث مبارک نه ثابته ده چې بیا شمار به پوره کړي 10 پوره شي بس بیا اختر نو په هغه اصولو باندې هم چې دی که وریځ وي نو سبا له زموږ اختر راځي د 10 پوره کېدو په حواله او چونکې بیګا چې و د دې دغه تولید ډېر ناقص و لیدل د دې یعنی د ممکناتو نه نه و تقریبا نو نن به چې دی د دې که دا شینو مثال په طور نو دا به تولید به تاب وي ځکه دا یاد ساتئ 2 شپې چې کله میاشت پټه شي 2 شپې نو بیا چې کله ښکاره کېږي نو دا بیا اوچته ښکاري او پټه ښکاري نن به دا که شینو نو دا به ښکاري هم او دا خبره څه عیب نه دی چې مثال په طور د لسو په ځای باندې 20 کسان وي خیال دی که ځکه د پیړوالي نریوالي لم اعتبار نشته په شریعت کې لیدو له اعتبار دی خدا لیدل مفتی بن برهمان صاحب چې دی نو د دې ټول وطن سره چې هغه په جنګ نو دا په یو خبره په جنګ چې هغه خو عالم و لکه هسې رسمي عالم نه و هغه به چې دی نو حالاتو ته به یې کتل نو په هغې باندې به ده بیا کلک به ولاړو په خبره باندې بل دا چې دی اکثر خلک وایي نبي علیه السلام ته وایي چې که د علت سره 2 کسان هم وي نو دا مقبول دي مدینه منوره کې یو کس راغی چې یو کس راغی د روژې میاشتې ولیده وایي نبي اسلام چې اعلان وکړي مثال داسې دغه شته خو یاره اوس دا چې دی د یو خاریي خبره وي او مدینه منوره کې بلال صاحب ته اعلان وکړ چې سبا له روژه ده او په هغه وخت کې خو داسې دا اسلام لا خور شوی نه و چې ګینې اطرافو کې د ټولو ته په هغې کې دا ټول وطنونه او ټوله دنیا خلک پکې راته خو به هر حال نو علماء کرامو ته چې کوم شهادتونه هغې وی چې یاره مونږ لیدلې ده نو هغه شهادتونه کفایت ونه کړو کم علما چې هغې په دغه کمیټې کې یا په دې صوبایي کمیټې کې چې کوم ناست وو نو هغې شهادتونو له اعتبار ورنکړه ځکه چې دا د ټول ملک کم از کم د ټول ملک ذمواري ده دا په سر اخیستل دي نو هغه بیا داسې معمولي شهادت نه غواړي بل عاصم تاسو که خیال کړی نو دا چې کوم ځای کې د اسمان کې شینوالی و موږ ته ډېر وختي نه ناست کوم ځای کې چې شینوالی و که دا کومه میاشت دا کوم ټیم چې دی ښیي نو دا د هغې نه لاندې په دې وریځ کې دا بس که ښکاره شوي دا به لاندې تلي لکه دا بره په دې شینوالي ځای کې نه دغه شوی ما ترې تصویر هم اخیستی دغه ځای نو غرض دا دی چې هغې کفایت نه کوو د دې وجې نه علماء کرامو چې دی په دې باندې اختر ونه کوو نه پې ذلي حکومت اختر کړی دی ځکه چې دا ډي سي صاحب به نور کله چې کله به داسې قوي شی راغی نو به ورته وکړي دا ځل دغه طرف نه دغه نشته بلکې
چې بعضې کومو خلکو شهادتونه اخیستلي وو نو ما سره دغه خبره تاسو په کتلې وي هغوی بیا دوباره چې کوم دی نو اعلانونه وکړل بس یې راوې نو رجوع یې وکړل او واپس شو دا خپل دغه بهرحال نو ما ستاسو په خدمت کې عرض کوم یو خو دا پوزیشن شو بل دا نننۍ ورځ چې ده نو مسلمانانو وروڼو دا د رمضان المبارک اخیرنۍ جمعه شریفه ده تاسو ګورئ موږ استقبال د دې رمضان مبارک کوو خو په څه باندې کوو په عباداتو او په 20 رکعاته تراویحو باندې موږ د دې رمضان څه کوو استقبال کوو لکه مثال په طور باندې د زیارت پر ورځ مثلا روژه وه د زیارت پر ورځ نو موږ د زیارت په شپه باندې څه وکړو موږ تراویح وکړو اوس ګوره لا روژه مو نه ده نیولې و استقبال مو په 20 رکعاتو مو د هغې استقبال وکړو او دا خبره ده چې د دې به استقبال به کې د دې د به الوداع به وایي استقبال هم د رمضان او الوداع د رمضان نو د اخیرنۍ جمعه چې وي نو دې ته جمعة الوداع ویل کېږي نو مسلمانان وروڼه بیا په دې دا چې کله دا میلمنه میاشت او دا د رحمتونو د مغفرتونو برکتونو میاشت دا کله رخصتۍ تاسو که خیال کړي کله چې د چا میلمه راشي او هغه ترې نه په ښه طریقې رخصت کړي نو هغه بیا صحیح خوشحال نو دا رمضان مبارک داسې یو الله رب العزت موږ ته داسې یو بهترینه تحفه راکړې وه چې د دې استقبال مو په عبادت سره په 20 رکعاتو تراویحو سره او دې ته الوداع چې وایي نو دام په څه په عباداتو سره نو په 100 رکعاتو سره په 20 رکعاتو سره 20 رکعات سره تاسو به چې دا څنګه بیګاله مونږ تراویح نه کوو دغه ته نه یادو تاسو د فرضو دا د رکعاتونو حساب ولګوئ نو دا څو جوړیږي دا 20 جوړیږي یعنی ګوره 2 رکعات د سحر 4 رکعات ماسپښین 4 رکعات بیا مازدیګر او دارنګه 3 رکعات د ماښام 4 رکعات د ماسوتن او 3 رکعات ویتر د ماسوتن دا 20 رکعات جوړیږي خدا مونږ چې دی یو 2 رکعات د دې وجه نه چیرې که مثال د چا نه قضا نه وي نو چې بیا نفل کېږي نو دا یو رکعت سره بیا څو دا ورسره ولګوې په دې خبره پوه شوې نو الوداع چې دی د میاشتې مبارکې ته په مخخم ورته څه وایو په عبادت سره وایي او په خیر راغلی مو ورته په عبادت ویلی الله پاک دې دا زموږ دپاره چونکې چا دپاره به شکایت کوي د چا دپاره به شکایت په چا باندې کوي نو خدای دې زموږ ستاسو دپاره چې دی نو باعث د شفاعت وګرځولي زما عزتمندو قرآني آیت کریمه مې تلاوت کړی و محبوب کریم صلی الله علیه وسلم مبارک باندې چې کوم کلام الله نازل کړی دی هغې کې مونږ تاسو ته حکم دی چې اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین تاسو چې دی منځ قایم کې او تاسو د مشرکینو د زمرې نه د هغې په خویونو باندې کېږئ مه لکه ګورئ دا منځ چې دی د عبادت دا الله ته عاجزي ده او کافرانو به څه چل کو مشرکینو به الله ته عاجزي نه کوله هغې به چې دی د الله بندګي نه کوله نو الله وایي د مشرکینو شان مه کېږي ځکه بل ځای کې حدیث کې راغلی دي آقا کریم علیه السلام مبارک فرمایي چې لکل شیء آیت محبوب کریم علیه السلام فرمایي چې د هر یو څیز دپاره علامت دی لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة او كما قال دا هر شي دپاره علامت دی او د ایمان دپاره علامت چې دی دا مونځ دی علامت د ایمان چې دی دا څه شی دی دا مونځ دی د حدیث مبارک کې بل محبوب کریم علیه السلام مبارک با
دومره منځونه کول چې د خپې مبارکې به د شپې نفلي منځونه فرض کو پرېږده اخو وکنه نفلي منځونه به دومره کول چې خپې مبارکې به چې دی نو هغې کې به وینه وټکېدل هغه وینه چې پکې جمع شي نو عایشه به مبارکه خدا دا هغه خو پې ډېره مینه وه یا رسول الله تا ته خو خدای پاک داسې فرمایلي چې لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک او ما تأخر نو دا راته ووایه تاسو دونه ځان ولې په مشقت کې قرآن ورته وویلې طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى اے طه صلی الله علیه وسلم دا قرآن مونږ نه دی نازل کړی دې دپاره ته پې ځان مشقت کې واقع کړي محبوب علیہ السلام با تلاوت هم کو خو په لمانځه کې به قرآن وي نو الله رب العزت ورته دا وفرمایي ځان دې دپاره مو نه نازل کړي چې ته ځان په مشقت کې واقع کې ځان پې دې ستړی کړي سورت مزمل شریف کې ورته راغلل چې یا ایها المزمل قم الليل نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا اے صادر اغسطن کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام قم اللیل نشپی قیام کوا نیم شپا او انقص منه قلیلا دین لکم کا یہ کم کا یہ لکم تزیاد کا لیکن محبوب علیہ السلام با طول شپا ولاړو نو اللہ ورتوی دا کم کا نیم شپی پوری دا دین لکم یا لک زیاد نو محبوب علیہ السلام تبا اللہ بیا ویل کمی کا دس شان اللہ ورکړي عائشہ به ورته فرمایي چې ته ولې داسې کې ځان تا ته خو الله پاک فرمایي یغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر الله ویل نو هغه ورته وایي چې خوښه دې نه ده افلا اکون عبدا شکورا ورته چې زه د الله شکر گزار بنده جوړ شم نو کله الله رب العزت شکر سو ادا کړي نو شکر گزاري په عبادتو کې د آیات ساتي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو پیره یو مسله راغله مسله د دې خپو دا ګوتو خلال چې دی د خلال مسله نو هغه وخت کې لا دی مبارک تا د ګوتو د خلال مسله چې دی دی بارک او تاغه حدیث مبارک نو را رسیدلی نو دو خلال کوله کوم موږ چې مثال په تور باندې کچ غوته په نور غوته په منځ کې خلال وکړ نو هغه به کو لیکن هغه چې کوم حدیث کې کوم ترتیب راغلی دی د دې وجنا د مبارک د سلويختو کالو منځونه واپس راګرځوي دا نه چې یو د سينو شي د سو کالو د سلويختو کالو منځونه راګرځوي یو پیره یو معشوم دی د یو يهودي زوی دی هغه سره د خپل بچی دی د يهودي سره هغه داسې کې وي پلار ته وي دا سړی دی چې دی ګوره ټوله شپه خدای ته ولاړي په عبادت باندې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا واورېدل نو داسې ورته یې وکتل وي بچیه له خوب به مې کول اوس به دا نه کوم ځکه دا یاد ساتې مسله ده چې یو سړی په کوم صفت یاد شه که نه او په هغه کې هغه صفت نه وي او دی پې خوشحاله شو دی په هغې د الله په هغه کې راځي الله پې ناراضه کېږي چې کله هغه کس دا ووي هغه بچي چې دی ټوله شپه ولاړي نو دا یاد ساتې دوه روایت راغلي دي یو روایت راغلی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه 40 کاله د ماسوتن په اودس باندې د سحر مونځ کړی د مبارک به بیا ټوله شپه قیام کو 10 کاله یو روایت کې دی یو کې 40 کاله قاضي خان هم دا ذکر کړی نو عرض مې کو دغه خلکو او بیا د جمعې په دی تاسو ګوري رسول الله علیه السلام موږ او تاسو په دې ذهن کې بعضې خلک په طریقه باندې دا شک شبې چې کوم دی ور اچولو کوشش کوي مړه ویې وی په یو وخت کې 2 پرزه چې شته یو وخت کې 2 پرزه په یو وخت کې 2 پرزه نه رسول الله علیه السلام په یو وخت کې 4 پرزه کړي
د خندق موقع ده کله چې اغیارو چې کوم دی د غزوه خندق د حمله کوشش کو په ډېر لوی تعداد سره نو هغه خندقونه کړیشتو صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه موقع باندې چې د حضور اسلام نه د ماسپخین منځو د مازیګر منځو د ماخام منځو د ماسوتن منځ دا څه شو یعنی دا درې منځونه قضا شو د ماسوتن دا تینستو شو محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام وې شپه چې دینو دا وتلې وا ماغه اول کې هغه کتابونو حواله ورکړي چې چا دا حدیث نقل کړو علامه ابن حمام امام الله ذکر کړو نور علماء په تصریح کړو دا ترمذی شریف کې دا حدیث مبارک شته محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې دې عیسی د شپې وته بلال سپتوي شاب اذان وکړه اذان وکړه د ماسپخین منځ وکړه به اقامت وکړو بیا چې کوم دین به د مازیګر منځ وکړو به اقامت وکړو به د ماخام منځ وکړو به اقامت وکړو د ماسوتن منځ په یو وخت کې ښه دا څلور منځونه چې دی په یړ باندې محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام کړی په دې کې دغه اعتراضات ختم شو کوم اعتراضات چې الکه دا قضا چې دی وای دا خو معصیت ته ګناه ده او ګناه په ښکارا باندې کول دا خو ناروا دي نو موږ وایو مسله د قران او د سنت نه بچ کوم دی نو په کاری دا په حدیثو کې راځي چې نبی کریم علیه السلام قضام کړی دا او یې په یړی کړی دا او په جمع کړی نو د موږ د پاره د حضور علیه السلام حدیث او سنت زموږ د پاره د عمل لپاره بهترین یو هغه بهترین نمونه ده زموږ لپاره ليله التعریس توي هغه ليله التعریس محبوب علیه السلام او صحابه ته جهاد لپاره د شپې چې کوم دې مزل وکي بیا د شپې په لګه ایسه کې په دې اخر ایسه کې بیا یو ځای پړاو به وکړو نو پاغي کې بیا نبی کریم علیه السلام چې دینو او صحابه پړاو وکړو نو بلال صاحب ته وی چې تبا موږ مانزه د پاره پاسه بلال رضی الله عنه سفر او دا ټول دغه نو هغه مبارکم یو هغه ته ډډه والده یو کی جاوی ته یا یو کتی ته ناغه مبارکم چې د انسان سترګي ورغلي دی خدای دا غوښتل چې داسې وشي په ځکه چې د محبوب کریم علیه الصلاۃ والسلام سترګي ودکیږي زړه نه ودکیږي خو په دغه موقع باندې الله غوښتل چې دا دین تاب شي د مبارک چې کله دا انور دا سراخکاره شو دا شاګانی ګرم شي رسول الله علیه السلام اول چې د سترګې مبارکه وغړولې د بلال صاحب ته وی بلاله ته موږ په دې ډیوټه مقرر کړی وای دا ولې وای قربان شي چې په تاسو غلبه کړی واغه شي په ما باندې غلبه کړی به مبارک دیو د سونه وکړلو بلال صاحب ته وی اذان وکا او د غزین له وخت کې لاړ لول ته چې دی به د سحر منځ چې دی نو قضا په جمع باندې وکړو دا ټکی یاد ساته ليله التعریس په دغه شپه باندې دا مشهور ده نو څو منځونه په قضا باندې حضور علیه السلام کړی 15 اوس دا یاد ساته په دې کې په دې قضا عمره کې چې دی نو سناشنا خبره نشته چې مثال په تور مونږه هغه دومره ناشنا والو چې بیا په الله ته سجده کول هغه ته مونږ ناروا وایو علیه بالله الله ته د الله عبادت ته مونږ بیا بدعت وایو خو یاره 15 منځونه دي قضا مونږ دا چغه وهو چې څوک وایي چې لکه ټول عمر به مونږ نه کوي ما تاسو ته ویلو دا دروغ وایي په خلکو باندې په ایمان وایي یو جمعه پای کې یو جمعات یو منځ کې امام نه بیا په دویم کې امام نه بیا په دریم کې نه شواروس تیر شټو خامخ خلک وایي کنه چې دا ولي چې ته تلې دې څوک مړ دي چې ته ولي چې بیا ټول کال چې امام نه یو نه مقتدیان نه نور څوک بنوي چې دا جمعاتونه ولي تعالی دا چې تشتا کې پی کې خو نشداد فتوا ولا درو بای 15 منځونه په راګرځي کستانه قضای بیا ویل کدا خو چې دینو
د امام نه به نه قضا او د مقتدیانو نه به قضا دا خبره پکې هم کوي د هغې هغه به فرض وي د ده دا به نفل وي مونږ وایو داسې کار دی کتابي مسله واورئ نیت چې مونږ کوم کوو د قضا څلور دغه ما تاسو ته بیان کړي وو هغه تفصیل نه بیانو خو نیت به څنګه وکړي مقتدیان به وایي چې د امام مونځ په دې حضرت امام پسې ادا کوم د دې حضرت امام مونځ په دې امام پسې ادا کوم یعنی معنا څه د امام په نیت باندې نیت دی اسانه ده چې اوس امام کوم نیت کړی هو هغه تا به وکړه که نه نو څه چل به وشي که بعینه حقا نیت کې تا نه کځئ هغه نیت کې ستا نه مثال په طور باندې د نه پکې څه کراهات او غیره راغلي د امام نه پکې راغلي نو هغه به جبیره وګرځي مکروهات او غیره یو طالب نو هغه یې خلاصه ویله نو د طالبانو په خوا داسې کار کوو چې کتاب به وي نو بیا به مدرسه کې مړو خو ځان له کور کې به مړو نو د بعضې مسافر طالبان به چېرته خوړ غاړې ته یا نیر غاړه کې به ناست وو لکه څنګه چې د سکولونو د کالجونو د هلکان بعضې ټایم داسې کوي اوس خو ډېر کم هلکان داسې پېښېږي خوا به یې کول د خلاصو سره ده نو هغه داسې ګوري به داسې ونیوله ایسته یې هغه خوړ ته ګیره کړه دا خو ټوله د مکروهاتو ډکه ده یو کم شپېته مکروهات په دې کې په مانځه کې نو چې دا راشي نو دا یاد ساتئ چې مکروه تحریمي ده نه راغلی په مانځه کې مونځ دي واجب الاعاده دي دوباره به یې کې لکه نن سبا زه تاسو ته مثال درکړم آسان په سرتوره باندې مونځ کول مکروه دي په سرتوره نن تاسو ګورئ دنیا خلک په سرتوره مونځونه نه کوي دا یو پته وایي زما مونځ به په منځ کې مکروه دي مکروه پکې راغلی جو بس او چې مکروه تحریمي پکې راغی مونځ به دوباره کې مکروه تنزیهي پکې راغی نو مونځ بیا دوباره کول نشته لیکن نقصان پکې راغی د دې وجې نه چې دی نیت هم دقسې ترتیب سره دی او باقي چې کوم دی نو دا یاد ساتئ په دې باندې دنیا بلا کتابونه زمونږ سره چې کوم دی کم از کم 50 کتابونو پورې مونږ سره پراته دي چې کومه دا قضا عمري لیکلې ده خو قضا عمري ما تاسو دا وي دا مطلب نه دی چې هلکه دا یو مونځ دی نو دومره ثواب یې څنګه دی مونږ وایو لاول خدا واورئ ثواب خبر معادله فی حقیقي نه ده معادله فی ثواب ده ته لاړ شي بیت الله شریف ته هلته کې چې دی ته یو مونځ وکړې تا ته ټول مولیان صاحبان وي د حدیثونه یې درته ثابتوي چې دا یو پلاک دی یو پلاک کله کله داسې کېږي چې یو وخت کې فضیلت وي د جمعې مبارک کې فضیلت دا دی چې یو فرض پکې ده او یو فرض برابر دی د رمضان مبارک الحمدلله دا دغه دی چې نفل د فرض او فرض ده او یو فرض برابر دی چې کله ته شپږ فرض وکړې د ویترو سره زما ورونو دې له ته حساب یې وکړه چې دا یو فرض برابر دی نو دې نه څونه جوړېږي شپږ او یا وره چې سپرسم او سچ کې بیان شي دغه خدا جوړ او بل دا ده چې دا پرې دی ثوابونه خو د خدای پاک جل جلاله سره دی مو خو د رمضان مبارک ته الوداع وایو په سیوته وایو په عبادت یې ورته وایو په عبادت یې ورته ها نبی کریم علیه السلام به عبادت کو یاره چې مانځه ته به ودرېدو نو چې کله به سجدې له لاړه نو ابو جهل عتبه شیبه فلانې دا شپږ کسان دغه کې ښودلي دي دوی به چې دی ولګېدل د اوښانو لري د اوښانو دا ماده اوښه چې کوم ده د دې هغه بچهدانې هغه به یې راوړه نبي علیه السلام نه په دې سر سټ مبارک باندې واچوله په دې ملا عایشه دا فاطمه رضی الله عنها براله کله هغې به ډېر زیات قار به مشولا به یې ترې لر کړو مبارک به چې کوم دی بیا د هغې د پاسم خدا به وي چې اللهم علیک بی ابي جهل اللهم علیک بی عتبه اللهم علیک بی شیبه دا ټول نو الله رب العزت چون کې په غزوه بدر کې مردار شو داسې ګورې نو بیا قرآن راغی وی ارأیت الذی ینهى عبدا اذا صلی تا هغه سړی لیدلی دی د دې نه مراد ابو جهل دی چې کله زما دا بنده محبوب کریم علیه الصلاة والسلام چې کله دې مونځ کې ګوره مانځه نه منع کوي تاسو لیدلی د قرآن عظیم الشان کې یو آیت دی خو د سجدې آیت دی نو زه به دغه آیات نه وایم ځکه چې دا
اورېدی شي نو زه به درته ترجمه وکړم په اخري سپاره کې دی به تاسو ته به داسې وښیم ترجمه به یې وکړم وایي تاسو چې کوم دی الله رب العزت ته نږدې شئ سجده ورته وکړئ پوه شو که نه او تاسو د دې خبره مه اورئ د دې کافرو خبره مه منئ الله ته نږدې شئ سجده ورته وکړئ په ترجمه باندې سجده لازمي د دې وجې نه چې دی نو مه یې اورئ نو چې کله څوک سجده کوي که نه په سجده کې به د کافرو نه اورئ خلکو به نه اورئ خپل خدای سره به ته معامله برابر کړي بس زه به د ډاکټر اقبال صاحب په هغه شعر باندې د خپله خبره بیا په دې ځای بس کړم د دې سجدې خبره را لګه ڈاکٹر اقبال سے وہی یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اللہ رب العزت تے ممتاز د عبادت کول توفیق دا باندې هغه بس هغه مختصر غټي غټي خبرې ذکر ټیم بیا اجازه نور کوي او ان شاء الله دا موږ به خیری کو چې کله خپل جمعې مونږ فارغ شو نو بیا په دغه ترتیب سره چې اذان به وشي نو دې د پاره دواړو په هر یو مونږ د پاره اذان او اقامت دواړه هم شته دي او که داسې چې یاره یو اذان شو نور اقامتونه شو دا هم جایز ده که څنګه چې حضور صلی الله علیه وسلم دا ترتیب وکړو بهرحال په دغه ترتیب باندې به بیا که خیری دغه الوداعي په خپل عبادت باندې به د رمضان مبارک ته چې کوم دی نو په مخه خوایو خدای پاک جل جلاله دې دا کم کړي طاعت عبادات دغه قبول کی معتکفین اعتکاف ته الله قبول کی او رب العزال چې دی نو دو تلاوت کوونکو تلاوتونه قبول کی کله چا چې پکې د څه قسمه الزلې کمالي عبادت بدني عبادت دا ټول دی الله رب العزت مالی بدني دواړه الله دې